ډیره دردناکه واقعه رامخته شوې ده چې یو ظالم خاوند راپاسي او خپله د څلورو بچو ښځه ډیره بېدردۍ سره قتل کوي. دوستانو د دغې ښځې څه ګناه وه چې د ظالم خاوند داسې حرکت وکړو؟ که چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ، که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړې، خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، د لیک نښان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعه په پېښور کې رامخته شوې ده چې یو ظالم خاوند راپاسي او خپله د څلورو بچو ښځه ډېره بېدلتۍ سره قتل کوي. دوستانو د ښځې نو ټوله ګناه نه سپینه ګناه، خو بیا هم خاوند راپاسي او خپله د څلورو بچو ښځه ډېره بېدلتۍ سره قتل کوي. خپله ښځه یې په دې باندې قتل کړې ده چې د خاوند ورته وویلې چې زه به دویم واده وکړم، خو دغه ښځې ولله د دویم واده اجازت نه ورکولو او په دې خبره باندې خاوند له غوسه وراغله او خپله ښځه یې ډېره بېدلتۍ سره قتل کړه. دوستانو د دې نه مخکې د خاوند یوې جینۍ سره څه غلط تعلقات وو. د هغه غلط تعلقاتو په وجه باندې خاوند غوښتله چې زه هغه جینۍ سره واده وکړم، خو هغه جینۍ ورسره دوکه وکړه چې کله دې سړي خپله ښځه قتل کړه، هغه جینۍ ورته ویلې ته خپله ښځه قتل کړه بیا به مو ورته واده وکړو. خو چې کله سړي د هغه ښځې ومنله او خپله د څلورو بچو ښځه یې ډېره بېدردۍ سره قتل کړه او بیا کله هغه جینۍ له ورغلو نو هغه جینۍ په موقع باندې نه وه، هغه بل سړي سره تښتېدلې وه. دوستانو هغه جینۍ ترېنه پیسې هم وخوړې، جایداد یې هم په خپل نوم کړو او بیا ترېنه وتښتېده. هغه جایداد هغه جینۍ خرڅ کړو او هغه سړی په ځایګه باندې پاتې شو. چې کله هغه سړی پولیسو ونیولو نو هغه سړي ډېر په ژړا باندې ټول حقیقت ښکاره کړو چې ما خپله ښځه نه قتل کوله، نو زه خپلې ښځې دې ته مجبوره کړم چې زه یې قتل کړم. دوستانو وایي چې ما دویم واده کول غوښتل ځکه چې زه د یوې جینۍ په محبت کې ګیر شوی وم. ما سبا هغه جینۍ ډېرې خوږې خبرې کولې او غلط کارونه خو به یې راسره کول. د هغه غلط کارونو په وجه باندې زه خپلې ښځې نه وغوښتم او هغه جینۍ طرف ته متوجه شوم. او چې کله هغه جینۍ ما له دوکه راکړه او په ما باندې خپله ښځه قتل کړه او زما نه یې پیسې هم ووښلې، نو زما په هغه وخت کې سترګې کولو شوې چې زما ښځه خو زما نه اوسه پورې څه مو نه وغوښتې، خو هغه لالچۍ جینۍ زما نه هلته یوړل او زه یې په ځایګه باندې پرېښودم. دوستانو دغه سړی اوس ډېر جاري وایي زما نه ډېره زیاته غټه غلطي شوې ده. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر نښان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.